السلام علیکم. نن دته لکوټي س تاریخي واقعیات وایم او بیا چې اوس دا موجوده وی پی ان حرام کړی دی س علماو د هغې حقیقت درته وایم. اول درته دا ووایم چې علماء حق زما په زړه کې ډېر لوی قدر دی، زه یې ډېر عزت کوم. هغوی زموږ د زړه سرونه او د سر تاجونه دي، خو ځینې پکې فتوا فروش مولیان دي چې د چا د لاسه اکثر بیا دین تم نقصان ورسی، ځکه چې هغوی دا فتوی د چا په وینا وي یا د یو ایجنډې لاندې وي. په 14مه صدۍ کې چې کله چاپخانه راله پرنټینګ پریس، نو د هغې وخت علماو دا ووی چې دا بالکل حرام دی او کم مسلمان چې په دې چاپ شوي کتاب وی نو دا ناجایزه دی، حرام دی او قرآن به په دې نه چاپ کیږي. مسلمانانو باندې د علماو ډېر اثر و. نو 100 کاله پورې مسلمانان د علم او د رڼا نه وروسته پاتې شو، ځکه چې مخکې به کتابونه ډېر په مشکله په لاسو لیکلي، چاپخانې کار اسان کو. نو 100 کاله پس مسلمانانو بیا هغه چاپخانه جایزه کړه او بیا کتابونه شو. نو لکه مونږه 100 کاله د دغې مولیانو د کم عقل د لاسه وروسته مسلمانان پاتې شو. بیا راځئ تاسو چې کله لاوډ سپیکر راغی نو وایي دا حرام دی. اوس د ټول نه سیوا استعمال هغه عالمان صاحبان لاوډ سپیکر کوي چې کم حرامو. بیا تصویر حرامو هغه هم حلال شو، بیا ټي وي حرامو هغه هم حلال شو، بیا نیټ حرامو هغه هم حلال شو، بیا یوټیوب حرامو هغه هم حلال شو. اوس خو د هر مولا صاحب خپل چینل دی او ریکویسټ هم کوي چې زما چینل سبسکرایب کې. نو دا د حرام او حلال دا سلسله چې علماو ځان له جوړه کړې ده، نو دا د ډېر وخت نه را روانه ده. په اسلام باندې هغوی اتارټي ده، هغوی به عام مسلمانانو ته دا وایي چې دا حرام دی حلال دی، خو هغې دپاره اجتهاد ضرورت دی چې مسلمانان د نوي تقاضو مطابق شیزونه وکړي. د چا په وینا باندې یا د چا په دباو باندې یا د اسټیبلیشمنټ او د حکومت په وینا باندې حرام حلال چې کوي د هغې الټه اثر وشي. انګریزانو چې کله په بر صغیر کې راله او دوی دغه کو نوټ چاپ کو، نو 1500 علماو د بر صغیرو د خلاف فتوا ورکړه چې دا حرام دی. خو بیا پکې یو عالم صاحب مولانا عبدالحق حقانی، هغه له چې راله چې په دې فتوا باندې تم دسخط وکړه، نو هغه ورله ډېر ښکلی جواب ورکړو. هغه ورته ووایي چې نوټ به چلیږي او زما فتوا به نه چلیږي، نو هسې فضول زه په دې باندې دسخط نه کوم. نو هغه انکار وکړو. نوټونو باندې تصویري او اوس د ټول نه سیوا علماو هغې ته مولیان خوشحالیږي چې جیب وله ګرم کړي. بیا د مسلم لیګ نون او اسټیبلیشمنټ چې کله څوک نشي رکاولی، نو دغه سرکاري مولیان راچود کی. د بېنظیر په دور کې د اوس چې کم د روحیت هلال کمیټې چیرمن دی ابوالخیر آزاد، د پلارو مولانا آزاد یو ډېر مشهور فګر و. د هغه فتوا نن سبا په سوشل میډیا وایرل ده. هغه ویلي چې بېنظیر حمایت حرام دی، د بېنظیر د اسلام نه خارجه ده او د بېنظیر چې کم دی نو نکام معطل شوه او څوک چې بېنظیر له ووټ ورکوي حمایت یې کوي اخلاقي سماجي د هغوی ټولو نکاګانې ماتې شوې، هغه هم د اسلام نه بهر دي. نو د بېنظیر په هغه وخت کې په لکونو حمایتیانو د پیپلز پارټۍ، نو هغه ټولې د اسټیبلیشمنټ او د مسلم لیګ نون په وینا باندې مولانا آزاد چې و هغه حرام کړي. دا یو سلسله را روانه ده. اوس دا وی پی این چې حرام کو، نو د دې نه مخکې ماحول جوړ کو. ماحول یې دا جوړ کو چې د یو 2 ټیک ټاکرانو جینکو ویډیوګانې وایرل کړي، لیکې کړي او وایرل کړي. دا د هغوی پرایویټ ویډیوګانې دي، هر سړي د پرایویټ لایف پرده ده، خو ځینې قوتونه داسې چې هغه بیا لیک کړي، هغه لیک کړي او ډېر زیاتې وایرل کړي. بیا د پی ټي ای یو ریپورټ راغی چې پای کې دا انکشاف وشو چې په پاکستان کې د 1 لاک نه سیوا متنازعه ویب سایټ یا چې کم کې ګستاخانه مواد دی هغه بند کړه. ډېر ښه خبره ده، ګستاخي څوک نه برداشت کوي. بیا یې دا ووایي چې پاکستان کې 8.5 لکه ویب سایټ چې فاش مواد به یې کو هغه بلاک کړه. ډېره ښه خبره ده. او بیا یې دا ووایي چې په هر میاشت
2 کروڑو نه سیوا خلک دغه ویب سایټس ته اپروچ کوي. پاکستان 90% نه سیوا اسلامي ملک دی، خو د فرقه بازۍ داسې ځای ته کو چې په یو بل پسې په انټرنیټ باندې ګستاخانه دغه کوي، نو دا بدول پکار دي ځکه چې عام مسلمان ډېر کنفیوز کړی دی. خو ته د دغه 2-3 فاشو یا د موادو شیزونو د وجې د انفارمیشن د ساینس اینډ ټیکنالوژي ټول شیزونو باندې پابندي نشي لګولی. خو دوی ولې ولګوله؟ دوی په دې ولګوله چې دا ټي وي چینل خو دوی کنټرول کړي دي، کم چې اوازونه دي هغوی خاموشه کوي، خو د 25 کروڑ عوام چې کم سوشل میډیا استعمالي او ډېر توان آواز دی، د هغې حل ورسره نشته. نو هغې له اوس دا ریاستي جبر او دغه جوړی سرکاري مولیان استعمالي او اول ورته ماحول جوړ کی او بیا یې دا وکړي. په دنیا کې چې کم ټاپ ملکونه دي چې کم فاش ویب سایټ استعمالي، نو هغه کې ډېر مسلمانان دي، خو په ټوله دنیا کې 57 اسلامي ملکونو کې په یو بل اسلامي ملک کې وی پی این حرام نه دی. واتس اپ په سعودي عرب کې بین دی، نو سعودي عرب ته چې څومره دا په لکونو خلک لاړ شي عمرې له حج له، هغوی وی پی این ولګوي او په واتس اپ باندې خپل خپلوانو سره ټوله دنیا کې خبرې کوي. نو هلته په سعودي کې نه دی حرام چې اسلام د هلته نه راغلی رسول د خدای هلته کې و، د هغوی خاندان هلته کې و، مکه مدینه هلته کې دا زمون مقدس امارات ټول هلته کې دي، مقدس ځایونه مو هلته کې دي، هلته وی پی این حرام نه دی. خو پاکستان کې دی وخت کې فرسوده نظام ته ضرورت شو ځکه چې دغه رښتیا ویلو خلکو اوازونه نشي بندولی، نو دوی ورته وی پی این حرام کو. په دنیا کې ټول نه سیوا ویب سایټس چې د فاش کتلی کېږي که نه، هغې کې ټاپ 10 کې مصر دی، پاکستان دی، مصر دی، ویتنام دی، ایران دی، مراکش دی، هندوستان دی، سعودي عرب دی، ترکی دا، فلپاین دی او پولینډ دی. سعودي عرب پکې شامل دی، ترکی پکې شامل ده، مصر پکې شامل دی، هندوستان کې 25 کروڑ سیوا مسلمانان دي، هلته هم شامل دي. خو چا وی پی این بند نه کو، دغه ویب سایټ بندول پکار دي. او وی پی این باندې ته ځوانان ساينس ګوري، ټیکنالوژي ګوري، نیټ بند دی، ټویټر یې بند کړی دی. بیا پکې دا یې وکړو چې ټویټر دی وخت کې پاکستان کې 8 میاشتې وشوې چې بند دی، خو ټویټر زموږ وزیر اعظم په وی پی این لګوي، وزیر دفاع هم په وی پی این استعمالي، مریم نواز هم کوي او وزیر اطلاعات هم کوي او ډي جی آی ایس پی آر هم وی پی این لګوي. اوس په دغه وی پی این باندې چې دا وزیران او ډي جی آی ایس پی آر کوي، نو هغوی هم ټول هر څه اوسه پورې حرام کار کوو. نو داسې فتوو نه ځان وساتئ چې الټا دا مولیان په عوامو کې د خندا شي او عزت کې کمی راشي. تاسو دا فتوا ورکئ چې ریاستي ظلم جبر حرام دی، په مدرسو کې د ماشومانو سره چې بدکاري کیږي دا حرام دی او د خلاف اواز چوتولي. د اسلامي نظریاتي کونسل د خلکو ته چې د سودي نظام بانک نه تنخواګانې میلاویږي، دغه تنخواګانې مال دا حرامي دي، نو د داسې شیزونو خلاف اواز نه چوتوئ. خو چې کله ریاست او نااهل حکومت اونخلي، نو بیا دغه فتوا فروش مولیان راشي او دوی فتوې شروع. امید لرم چې تاسو به د فتوو د تاریخ نه خبر شوي او ویډیو کوم خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.